13 هفته د اشاعة توحید و سنة امیر او د مدرسه دارالقرآن پنجپیر محتمم او صدر وحدت المدارس بورډ پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب د مولانا نجم الرحمن صاحب صدر نوجوانان اشاعة توحید و سنة بنیر په دعوت د امازي 2 ورځنۍ دوره وکړه. د امازي د اشاعت ملګرو علماء کرامو سیاسي سماجي او علاقي مشرانو د بنیر د اشاعت د تنظیم مشرانو په ډیر درناوي د شیخ صاحب هرکلی وکړو. د امازي د حدودونه تر نګرای پورې شیخ القرآن د ریلای په شکل کې راوستو. نګرای مدرسه اشاعت توحید و سنة کې د درس قرآن د ختم په تقریب کې د شرکت نه بعد شیخ القرآن صاحب د اشاعت د کارکنانو سره د سید محمد خورشید باچا او سید شمشیر باچا مشرور د غمرازۍ دپاره اول ملکا هاوس او بیا ملکا ته تشریف راوړو او د فاتحه خانه نه بعد تاریخي سادات مشرانو په قبرونو د دعا دپاره حاضري وکړه. په دغه موقع د ملکا د ساداتو ګڼ شمېر مشران موجود وو. وروسته هغوی د مابڼ برچړ سیاحتي دوره وکړه چېرته چې د اشاعت توحید امازۍ ملګرو د هغوی په خدمت کې عشاییه ورکړه. په دغه موقع شیخ صاحب د مابڼ د ښکلا نه انتهایي متاثره شو. د هغوی وینا ده چې دا قدرتي ښکلا ده خو خفه په دې شم چې خلکو په دنیا کې مختلف ځایونو کې مصنوعي ښکلاګانې جوړې کړي وي او سهولیات یې ورته ورکړي وي. خلک هغې ته راځي د هغې نه خوندونه اخلي. حکومت او خلکو دواړو ته ترې نه فایده رسي. خو دلته دومره قدرتي ښکلا را جوړه ده خو د خلکو رسایي ورته د نش برابر ده. د کمپینګ پارټ په حوالې سره د یو سوال په جواب کې هغوی وویل چې کروڑونه روپۍ د حکومت د خزانې نه لګېدلې دي خو نه پوهېږم چې ولې نه حکومت دا پخپله چلوي نه یې بل چا ته حواله کوي او دغه قیمتي سرمایه په ځای خرابېږي. هغوی د ملکا نه تر وتلې پورې د سړک په جوړولو هم زور واچوو او د حکومت نه یې مطالبه وکړه چې زر تر زره دې ځای ته د ګډون د اړخه هم رسایي ورکړی شي. پاکستان کې الله تعالی یو نیچرل بیوټي یو ښایست پیدا کړی دی او دومره ښایسته ځایونه دي و زمونږ مسله دا ده چې هغه ښایسته ځایونو ته د تلو لارې نشته نو دا مې خفه کي. که دا لږ ته سړک جوړ شي نو د بونیر نه به یو سړی ثوابای ته په اسانه ځي او ثوابای نه بونیر ته په اسانه راځي او دا داسې یو پوینټ دی چې په دې 3 ضلعې یو ځای شوي دي. په کار دا دی چې حکومت دې ته توجه وکړي او د دې هر څه شوي دي د دې لکه چې څه دغه کاغذي کاروایي دی هغه مکمل شوې ده او بیا هم په دې سروې شوې ده کاغذي کاروایي مکمل شوې بیا هم پې کار نه کیږي. د یوې شپې د قیام نه بعد بله ورځ شیخ صاحب د اشاعت د ملګرو مولانا نجم الرحمن صاحب سید محمد خورشید باچا ملکا د وخان جانان او د املودرې د ځوانانو سره د سیاحتي مقام باغونه مابڼ او د مابڼ د ټولو نه د ستر او تاریخي مقام شاکوټ ټاپ دوره وکړه. د باغونو په مقام د اشاعت ملګرو د ظهرانې تنظیم کړی و چېرته چې د املوکو ځوانانو مشرانو او د علاقې ګڼ شمېر درنو مشرانو د هغوی هرکلی وکړو. د شاکوټ تاریخي ټاپ ته د شیخ صاحب د تلو دپاره د اس انتظام شوی و. لار کې شیخ صاحب ته د مابڼ د پیژنګلو او د تاریخي ګل نمیر د ګلونو ګلدسته وړاندې کړې شوه. شاکوټ ټاپ کې د وخان جانان او سید محمد خورشید باچا شیخ صاحب ته د بونیر تورغر هریپور او ثوابای مردان او توربېلې جیل او د توربېلې جیل نه د متاثره علاقو پیژنګلو وړاندې کړه. دغه ټول ځایونه د شاکوټ ټاپ نه ښکارېږي. السلام علیکم قدرمندو. شاکوټ ټاپ ته راخیږو او نن دلته کې شیخ القرآن مولانا طیب طاهري صاحب دغه تاریخي ځای وزټ کوي. ملګري نور سره هم روان دي او هغوی به تاسو ته ښیو بره موږ سره اوسئ. او د ابتباد د تاریخي اپریشن روټ باره کې هم تفصیلات ورکړل. شیخ صاحب په دغه موقع د سکندر اعظم د ګذرګاه او قیامګاه شاکوټ قلعه باره کې او د دې روټ تر هنډه پورې او په دغه لاره باندې د هغې تګ باره کې تفصیلي خبرې اترې وکړلې. جی قدرمندو په دې عمر کې موږ چې راوختلو زمونږ صاحب راغېږي او دا وخت موږ سره شیخ القرآن مولانا طیب طاهري صاحب د شاکوټ په هغه تاریخي مقام باندې ولاړ دی
کم مقام کې چې د سکندر اعظم د وختو د قلا نمونې او بنیادونه او اډاڼه نن هم موجوده ده. خلک ورته ډاڼه وایي، دا ډاڼه ده. او تاسو که وګورئ دا زما شاته راغلي مشران او زمونږ ګران مېلمانه دي، خو تاسو به شاته ځمکه نه ښکارېږي. ولې چې په دومره ټاپ باندې ولاړ دي، 7400 فوټ بلندۍ باندې ولاړ دي چې شاته اسمان ښکارېږي او شاته غرونه شته نه، نو ښکاره به څه شي. دا زمانه شاته مخامخ د جومات سر دی، په کوم چې 3 ځلې یو کېږي، او په دې سایډ باندې چې موږ راشو نو دا بیا بنګو سر دی چې تورغر دی، او ورسره دا په دې سایډ باندې دا کرګو ټاپ دی، او کرګو ټاپ چې دی دا ضلع هریپور دی. نو دا یو هغه مقام دی په کوم باندې چې 4 ضلعې یو ځای کېږي، هر طرف یې ځان له ضلع دی. او دې سره دا د ملکنډ، د مردان او د هزارې ډویژن چې دی د هغې سیحاده هم ده. کې هغوی د باغونو په مقام د ټولو شاګردانو، علماو، مشرانو، بالخصوص نجم الرحمن صاحب، د خان جانان، سید محمد خورشید باچا ملکا، د املوکو ترینانو، نګری شیرګړ او د علاقې د نورو ځایونو نه راغلو مېلمنو شکریه ادا کړه او ډېر په احترام 13 ماسخوتن د پنځپیر دپاره رخصت کړی شو. شاکوټ نه یوازې یو تاریخي مقام دی، بلکې دا د سیل او د سیاحت د فروغ دپاره یو داسې پوینټ دی کم چې په ډېرو کمو ملکونو کې وي. دا 3 ډویژنه او 4 ضلعې یو کوي، او د دې هایټ 2000 او 400 فوټ نه سوا دی. د بدمرغه دا د پښتنو علاقه ده، نو دې وجې نه د حکومت دې ته هېڅ څه د پرمختګ یا د ډیولپمنټ پلان نشته. باید حکومت دې ته توجه ورکړي، دا تاریخي ورثه محفوظ کړي او دې ته رسایي ممکن کړي، کوم به چې د دې علاقې په ثقافتي او معاشي ترقۍ کې بنیادي کردار ادا کړي. د دې علاقې خلک امید لري چې د شیخ صاحب د دورې سره به د دې ځای ته د حکومتي او د سیلګرو توجه نور هم سیوا شي، کوم به چې د دې ځای په سیاحتي پرمختګ کې بنیادي کردار ولري. خان جانان، شاکوټ سر، مابند.